موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وی چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړې ده، انتها ته ورسېدو. او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو دینه لوی سرکشي خو بل څه کې دیش یا الله ورزم خو او بادشاہ دی زه یوازې. نو الله پاک ورته دوه علاج وښودل چې یو خستا جبه کې لکنت ته جبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی با تا سره می پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی، تا سره بدی هارون وزیرا، دا بستا وزیر وی او ستا ترجمانی بکړي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډه او چیلې سره دې امسا کې می هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخ ته ورشي او خبري شروع کی کده د حرکات بدل شو، نو دا امسا داغه مخ ته وګرځوا تماشا کوا چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دیو یو ورور څوک یارو مددگار نشتا، او د داسې بادشاہ مخه ته ورځي چې هغه د خدای داوا کړي دا ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی، دنیا یې مرګره ده. دام زړو کنه او دام جګراوه چې د بادشاہ دربار ته ورځي او ته په دربار کې ورته وای چې دا تا چې کومه داوا کړې ده دا دروغ دي، ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده. بادشاہ دربار مونږه دلې خدای راستی کا بابو ته ویلې په یوازې ځان. موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځا او بادشاہ ته وایا چې دا ته څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سي خو چې راویلی سي قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دی وګرځاو د فرعون د مخه ته، چې د امسا دغه د مخه ته وګرځولا یو لوی اجدهات جوړ شو. دومره لوی اجدهات جوړ شو علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرته وا او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرته وا، دومره داخله واځه شوی. فرعون چې وکړه دا چې دا سبلا لرګینه سبلا جوړ شو منډې کړې چې کور تلاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرته په دستونو تلو د یری 400 کرته. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شو. الله ورته لا تخف یریګما لاس ورواچو او چې لاس ورواچو لا بیا لرګی شو. دغه امسا ور سره وا
فرعون ورپسې لښکر وکړو چې رانیسئ موسی سره د مرګرو مخ کې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریانو درېدو چې خدای دی خو دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته یریږه ما اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب وه امسا راواغسته او دریاب لې په ټک ورکو په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې 12 لارې موسی سره د قومه پکې ورګډي شو د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو 12 لارې په دې لار کې زه روانم نو زه دا خیال کوم چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي نو دوی به په لار کې روانو او یو بل ته به قتل هم قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري چې هغه زمانہ اخوا خلکی چرته وړي نه نو عرض می داو عزیزانو چې دا معجزه وا لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د ترزو قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د ترزو او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي نو موسی علیہ السلام چې ورته وي چې زکات ورکا څومره ورکنو دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ شو چې ډېرې جوړ شو ول دی باندې خو خدای راستي کا زماړو شي دومره مال خو زنه شم ورکول موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته ټول منحرف شي او مونږ هم ته خلاص څوک ویسے الزام پہ لگاو سعید پہ لگاو نو یو خزه راوستا چې خزه راوستا ورتل دا یو بکس دا اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کړي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي دا بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علی السلام دا الزام ولګي هغه ول ډېر خط بکس واغستو د موسی علی السلام بیان چو هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام خپل عروج کې راغی نو دارا پاسه ده چې را پاسه ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم اوس د الله د شان تا ګور را پاسه ده په نیت او خلینه وزي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله
قوم واوري اشهد والله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د موسی علی السلام دا الزام لګي زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د موسی علی السلام دا الزام لګي زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان میں پھراوڑ. اللہ اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام اڑیر لوی جلالی شان ډېر خپش اسمان ته وکړ الله ورته دغه وخت کې جبريل راولې غلو ورته وی چې د زمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې موسی علیہ السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذی وینیسا بزمکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولار دے او تماشا کوي. قرآن کی راضی کرنا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب می در تسری ک تاسو می بچ کړئ او فرعون می سره د قوم په کې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علی السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم کا بچ می کې اغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې غیر شوي اوسې سم نکی سلور سوا کال او شو چې ستا اصلاح نه کېدا سلور سوا کال اوسې سم نکی نو دا قوم ولار دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو بیا ورته وی خوزی تر دې ګوډو ګوډو راخ بیا ورته وی خوزی تر دې ملا د مرای مرای پورې راخ چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي هغه ویل نه ورشي د ټوله خزانه راوړي سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کې خوې بیا ورته زمکه ته وی چې خوځي زمکه سره د خزانو جذب کړو ترننه پوره قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده او قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نست نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو.